دا اوس کم دور دی او کم وخت دی او کم ورځ وه چې الله تعالی محمد رسول الله په نبوت باندې نازوي. نو په روایاتو کې راځي چې په کومه ورځ باندې الله تعالی د نبوت تاج و محمد رسول الله ته ور سر کړی، هغه د سیموار ورځ وله چې دوشنبه یې بولي. او په کومه میاشته کې الله تعالی د نبوت تاج د پر سر باندې ایښی دی، په دې کې اختلاف دی. بعضې کسان وایي چې د ربیع الاول په 8 باندې وله چې په دې وخت کې د محمد رسول الله عمر 40 کاله دی، ځکه پیدایش یې هم د ربیع الاول په 8 باندې سوی دی. نبوت هم الله تعالی د ربیع الاول په 8 باندې ورکو، نو په دې وخت کې د عمر 40 کاله دی. لیکن په بعضو روایاتو کې بیا راځي چې هغه علما کرامو صحیح هم بللی دی چې دا د روزې 19مه ورځ وله چې الله تعالی وده ته د نبوت تاج ور په سر کو. هغه روایت په دې وجه باندې علما کرام فرمایي چې دا صحیح دی چې الله تعالی وده ته نبوت په روزه کې ورکړی دی، ځکه دی چې هلته غار حرا ته تللی، په غار حرا کې چې د اعتکاف کوئ، اعتکاف خو په روزه کې وي، نو هغه وحی په غار حرا کې اول وارې راغلی ده. نو علما کرامو دغه دویم قول مختاره کړی دی چې الله تعالی چې وده ته د نبوت تاج ور په سر کو، هغه د روزې میاشته او د روزې 19مه ورځ وه. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته د سیرت اورېدو توفیق راکړي.